بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر عزتمندو ډېر بهترین شپې ورځې دي په دې کې یو عبادت د الله جل شانه دا اړخه په موږ او تاسو باندې واجب او سنت دی چې په هغې نوم دی قرباني. علماء لیکلي چې په قربانۍ کې ډېر حکمتونه او فواید دي. اول دا چې قربانۍ سره د ابراهیم علیه السلام سنت او یاد تازه کیږي، ځکه چې په ابراهیم علیه السلام باندې چې کوم امتحانات راغلي وو په هغې کې یو امتحان د زوی ذبح کول او الله جل شانه دا حکم شوی و چې خپل زوی ذبح کړه. ابراهیم علیه السلام دې امتحان ته هم غاړه کېښودله، بیا الله جل شانه د دې په عوض کې جنتي ګډ راولېږه. ابراهیم علیه السلام هغه ذبح کړه. په قرآن کې سورت صافات کې دا واقعه په تفصیل سره ذکر ده. او چې موږ دا موجوده کومه قرباني کوو د هغې قربانۍ یاد تازه کیږي په دې سره. دویم په قربانۍ سره په خپل ځان، خپلو بچو، په خپلوانو، فقیرانو باندې پراخي راځي. دریم په قربانۍ سره د الله تعالی نعمتونه او خاص کر د مال شکریه ادا کیږي، ځکه په انسان باندې الله تعالی بېشماره نعمتونه کړي دي. ایمان یې ورکړی دی، روح صحت یې ورکړی دی، مال اولاد یې ورکړی دی. اوس د دې نعمتونو شکریه واجب ده، نو په قربانۍ سره هم د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کیږي. څلورم په قربانۍ سره د الله تعالی په حکم باندې عمل کول پوره کیږي، ځکه په قرآن کې الله جل شانه فرمای انسان ته حکم کړی چې فصل لربک وانحر، یعنی مونځ وکړه د خپل رب د پاره او قرباني وکړه. اوس چې څوک قرباني وکړي نو د الله جل شانه په حکم یې عمل وکړو، او څوک چې د الله تعالی په حکم باندې عمل کوي نو الله جل شانه ته هغه انسان محبوب دی او مقرب او نږدې دی. پنځم په قربانۍ سره په انسانانو کې د غمخوارۍ جذبه پیدا کیږي او حیواني صفت ته ختمي. شپږم په قربانۍ کولو او تکبیرات، یعنی تکبیرات تشریق چې ورته ویل کیږي، په دې سره د حاجیانو سره مناسبت پیدا کیږي. اوس چې په هغوی باندې کم برکتونه کم رحمتونه راوریږي نو د هغوی سره په دې کې مناسبت راځي او د مناسبت د وجې نه په انسان باندې دغه برکتونه او رحمتونه کې هغوی سره شریکېږي. اووم په قربانۍ سره مسلمانانو کې وحدت یووالي مظاهره کیږي، ځکه چې د ټولې دنیا صاحب نصاب مالدار خلک مسلمانان په دغه ورځ باندې قرباني کوي. او دغه شانتي اتم نمبر د قربانۍ غوښه تقسیمولو سره د مسلمانانو په خپل منځ کې مینه محبت دا زیاتېږي، پیدا کیږي. نهم په قربانۍ سره د انسان ګناهونه ختمېږي. د دې نه علاوه د قربانۍ نور هم ډېر حکمتونه او فواید شته دي. کله چې په قربانۍ کې دومره ډېر اجرونه دي نو پکار ده چې مسلمانان دا په ډېر شوق سره وکړي، ځکه د الله تعالی د رحمتونو مستحق به ګرځي او دا بېشماره اجرونه به حاصل کړي.